کله چې حضرت رقیہ نبی پاک صلی الله علیه وسلم نور وفات ولا حضرت عثمان په نکاح کې ولا نو جناب عثمان رضی الله تعالی عنہ ډیر غمگین او پریشان ناستو. حضور کائنات صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل عثمان اولی پریشان ہے. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل الله نبی صلی الله علیه وسلم ما استا په اپس کې یو ډیر غټه رشتہ او عظیمه رشتہ و. هغه رشتہ دا و چې زستا زوم ته زما خسر وې. نن چې زما کور والا حضرت رقیہ ستا لور رضی الله تعالی عنها وفات و نو زما استا هغه رشتہ ختم شوله. مخکې زستا زوم او ته زما خسر وې اوس خو هغه د زوم د خسر رشتہ ختم شوله. نو حضور کائنات صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان دپاره وفرمایل اے عثمان زما دې په خدای قسم وي که زما 40 لوڼې وای یوه مړه کېده ما تا ته درکوله بله مړه کېده ما ورته ته درکوله. اے عثمان رضی الله تعالی عنه زما 40 لوڼې یوه به د یوې بعد بله ما 40 لوڼې ستا په نکاح کې درکولې. دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان سره مینه او محبت دی. مسلمانانو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته یو لقب ورکړل کېږي ذوالنورین. ذوالنورین مطلب دا دی چې حضرت عثمان د دوو نورو والا دی. نور د دوو نورو والا دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته ذوالنورین په دې وجه باندې ویل کېږي چې د حضور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دوی لوڼې یعنی حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا د حضرت عثمان پر نکاح کې راغلي. اور مسلمانانو د حضرت آدم علیہ السلام څخه راونیسې تر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا کم چې 1.25 لاکھ انبیا دنیا له راغلي دي په دې 1.25 لاکھ انبیا په دنیا کې یو داسې انسان نسته چې د هغه په نکاح کې د یوې نبي دوې لوڼې دغه فضیلت اور دغه په مقام الله رب العزت صرف اور صرف حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ تور کړی دي. اور حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې د حضور کائنات صلی الله علیه وسلم دوی لوڼې راغلي دي. دې دپاره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته ذوالنورین ویل کېږي یعنی دوه نور والا. یوه نور حضرت ام کلثوم اور بل حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنہ.